جی ګرانو کتونکو دا وخت مونږ ورسېدو د اټک خرد ریلوے سټیشن ته او دا مخامخ تاسو ته چې کوم امارت کوم د ریلوے سټیشن کوم دفتر په نظر باندې راځي نو دا ډیر یو زوړ تاریخ هم لري او سونه کاله زوړ دغه امارت چې کوم دی دا د انګریز د وختونه چې کوم دی دا جوړ شوی دی د دې په اړه باندې به هم معلومات مونږ تاسو ته درکو او ګرانو کتونکو دا تاسو ګورئ څومره ښکلې نظاره ده ننداره ده تاسو ګورئ ګیر چاپیره چې کوم دی نو شنه شنه غرونه چې کوم دی هغه تاسو ته په نظر باندې راځي او بیا دا هغه سټیشن دی چې د پیښور د کینټ سټیشن نه کله مونږه په دې ریلوے کوم ریلګاډی دی په دې کې مونږ کېناستو نو تاسو ته مونږ ویل چې موږ به د اټک خرد سټیشن ته ځو هلته کې د هغې دغه ځای ننداره به مونږ تاسو ته کوو نو دا د هغه ځای ننداره ده په دې ټور کې موږ سره تکړه او سینیر جرنالست صحافي امجد علي خادم صاحب هم موجود دی د دوی نه پوښتو چې دوی ته د نننې د ریلګاډي دا سفر دا څنګه ولګېده لطیف الله صاحب ډېره مننه او سفر خو یقینا چې ډېر ښکلی و ځکه چې ډېره موده پس په ریلوے کې دا زمونږ سفر وشو او د پیښور نه اټک ته رالو یقینا ډېر خو په لاره ملګرو سره ګپ لګو که څوک په سنډا باندې ګرځېدلي یا په اوښ باندې ګرځېدلي نو هغه ته به بیا دا رایاد وي چې د ریل په سفر کې او د اوښ او د سنډا په سفر کې هم ډېر فرق نشته ځکه چې په کیجاوه کې سړی ناست دي نه هغه هم چې دی نو ډېر زیات حرکت کوي او یو خوا بل خوا اوړي روړي او دام چې کله تیز شي نو بیا دغه شانتي کوي خو د دې خپله مزه ده خپل خوندونه دي بیا اټک ته موږ رالو د اټک خو ځان له یو تاریخ دی دلته داسې آثار شته چې هغه 3-4 کاله زاړه آثار دي او خپل قدیم تاریخ لري لرغونی تاریخ لري بیا دور اکبري چې کوم ورته موږ وایو نو هغه د قلاګانې دې ځای کې دي او د هغې خپل ځان له تاریخ دی د 400-500 کالو هغه تاریخ دی د هغې نه مخکې د بود مت وخته چې موږ لاړ شو نو د 400 کالو خوشا تاریخونه چې دي نو هغې کې پراته دي هغه د اټک په قله کې د دې نه خوشا چاپیره چې داسې اثار شته اوس موږ دې وخت کې د اټک چې کوم سټیشن دی نو په هغې کې موجود وي او دا هم ډېر زیات پخوانی سټیشن دی په کال 1898 خوشا کې ریلوے چې دی نو پیښور کې د انګریزانو په وخت کې قایم شوی دی او اوسه پورې هغې سفر چې دی روا دوا دی خلک پکې ګرځي دلته دې ځای خپل د سټیشن ماسټر موجود دی نو هغې به دغه تاریخونه تاسو ته بیا وښیي خو چې دلته موږ رالو هم کتل نو د جارس سټیفنسن یو تصویر هم دلته لګېدلی دی چا چې ریلوے چې دی ریل ګاډی ایجاد کړی او د هغه تصویر هم دلته شته خو بهرحال په دې باندې به بیا څه وخت باندې خبرې وکړو فلحال ستاسو ډېره مننه د ریل د سفر ډېر ښکلی خوند دی او تاسو ټوله دنیا کې ویلی شي چې ټولو نه ارزان سفر چې دی نو هغه د ریلوے دی نو په نورو ملکونو کې خو به ډېر زیات ارامدی هم دي دلته هم ارامده دی خو په کار دا دی چې د حکومت د طرفه د چارواکو طرفه د ادارې د طرفه دې ته نوره توجه ورکړي شي ځکه چې غریبانان خلک چې دي نو هغې کې ډېر زیات دی کې په اسانه سفر کولی شي د کمزورو خلکو بوډاګانو دپاره هم چې دا ډېر ارامده دی ځکه چې دلته ټول سہولتونه په دې کې موجود وي کوم چې انسان سره تعلق ساتي نو د دې سفر ښه دی او دې کې به که خیري موږ هم بیا راځو ډېره مننه ویلکم ټو ریلوے میوزیم اٹک خرد आने वाला जवान उठा सकता है आम बंदा नहीं उठा सकता इतना वजनी है और एक्चुअल कापर है ये सर कोल हीटर है कोयला हीटेड पड़ा होता था इसके अंदर ठीक है जी इधर से इसका होता था ये हीट निकलता था यहाँ से डाला जाता था इधर से और ये एशिस के लिए होता था कोयले का ये सर कोल आयरन है हीटेड कोल उसके अंदर पड़ा होता था और कपड़े प्रेस होते थे ये टेलीग्राफ ये सेंडर है सर ये उसका रिसीवर है ठीक है ये एक अल्फाज अपनी ज़बान है आप में से जिसको आता है ना मैं कुछ अल्फाज आपके सामने सेंड करता हूँ ये ए है ये बी है सी है डी है ई है इसके अपना अल्फ़ाबेट से कोड्स हैं गर और गट से बनते हैं ये हमारा पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था 1880 में जिस पे स्टेशन मास्टर लिंक क्लियर लेता था
ये ब्लॉक फोन पे नहीं, सेफ्टी के लिए ये चल रहा होता था। अब किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, सिवाय स्टेशन मास्टर के कोई नहीं जानता था, इसलिए कि वॉरियर इलाका था और ट्रूप्स ट्रेन चलती थी, तो सेफ्टी इसी में होती थी कि स्टेशन मास्टर के अलावा किसी को पता नहीं चले कौन सी गाड़ी जा रही है। ये उसमें फ़ोन का इंटरनल पार्ट्स हैं जो आपके पास उधर शेयर किया आपके साथ, मैग्नेटिव फ़ोन का। इसके अंदर एक मैग्नेट काम करता है और अभी तक हमारे पास काबिल इस्तेमाल है 144 साल के बावजूद। 3-4 किलोमीटर स्टेशन से स्टेशन 1861 में ब्रिटिश ने फर्स्ट ट्रेन चलाई थी बड़े सगीर में। 1857 में जंग आज़ादी हुई, नाकाम, हम नाकाम, ब्रिटिश होल्डर है। ट्रैक उन्होंने 1855 से बिछाना शुरू कर दिया था। जो असल ट्रैक है सर जी, उन्होंने टेंडर दिया था, लेकिन फर्स्ट जो गाड़ी उन्होंने बिछाई है ट्रैक वो लाहौर कराची से कोटे तक बिछाई, ट्रायल बेस। ये 1861 की बात है। फिर 1870 में प्लेन आगे पहुंचा दिया, वो नक्शा है मेरे पास, अमृतसर तक ले गए, मुल्तान से फिर लाहौर अमृतसर। और 1882, 81 में फिर सब कॉन्टिनेंट में डाल जिससे आप लाइट तो 1825 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने फर्स्ट इंजन स्टीम इंजन इसकी ईजाद किया था। ये उसका सैंपल है, नमूना है। वहाँ से उसके बाद फिर उन्होंने इंजन, वैसे रेलवे की तारीख 15वीं सदी में है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके बाद से फिर ये स्टीम इंजन आया, ट्रैक पे चलाया उसने। ګرانو کتونکو دا تاسو ګوري دا د ټک هغه زوړ پل دی کوم لاندې چې تاسو ګوري کنه دا د دریای سند چې کوم دی د دې لاندې بهیږي او دا هم یو ډیر زوړ تاریخ لري د مغلیا دور تاریخ طرف ته کومه لاړ شنو په باندې ډیر زیات وخت لګي خو لندو ټکو کې چې کوم دی نو هغه به تاسو ته دوی مچیرا دا هغه لارې دي چې په دې باندې با د مغلیا دور بادشاہان چې کوم دی هغه په دې اٹک باندې راتله او بیا مومند او باجوړ او دا بدی کراس کول افغانستان ته بتله د دې په شا باندې نور هم ډیر زوړ تاریخ پروت دی او د دې تاریخ چې کوم دی نو د دې حواله سره به چې کوم دی مونږه د دې د سټیشن ماستر چې کوم د دې ریلوے د اٹک خورد ریلوے سټیشن کوم چې یو تاریخي اهمیت لري د دې سټیشن ماستر صاحب نو مونږ ته پوښتنه کو چې د دې پل او بیا د دې وړو لارو چې کوم دی یا د دې علاقې د دې تاریخ څه دی او دلته انګريز او د انګريز نه وړاندې چې کوم تاریخ ته نو هغه لګنی ته په ګوته کوي چې د دې کنسټرکشن شروع شوی و 1881 کې دومره یې شروع شوی و او 1882 کې دا کمپلیټ شوی دا بیا 1883 کې دا به تور جی ټي روډ پولاو شوی دا پر زمونږ ریلو لاندې جی ټي روډ او دا تقریبا 1979 پورې دا لاندې جی ټي روډ دا گاڑی به خیر آباد نه راتل داسې او لاندې به پاس کېدل بیا به وته هغې نه پس چې فرسټ روډ جوړ شو بیا دا ټریفک اخوا لاړه باقي تاریخ لحاظ سره خو امپورټنټ په دې ده چې دا سټیشن 1884 کې جوړ ده او مخکې ما تاسو ویل چې بر صغیر کې د ریل زیات نه زیات حصہ 1880 81 82 کې جوړ ده مخکې دوه ټنل دی یو 1883 والا خیر آباد او اټفر ته او هیستوریکلی خدا دا سره چې دا دلته نه دا انډس تا روستونه عباسین راځي بیا زمونږ صدا کابل راځي دا دواړه یو شي او دا انډس جوړ شي او دلته نه کراچۍ پورې دا انډس تا او جنگجو لحاظ سره دا علاقه ډېره انسیف واغه زمانه کې ځکه پل دواړو کنارو باره دا واچ ټاورز لاندې نه میډل کې اور اپورډز علاقہ جنگجولا ٹھیک شو جی اور اسپیشلی خوشحال خان زمانہ کے بیا
د خبريال ګرانو کتونکو دا و د اټک خورد ریلوے سټیشن ننداره چې هغه موږ تاسو ته وکړه. څومره معلومات چې موږ حاصلولی شو هغه موږ تاسو ته درک. اوس زموږ چې کوم صحافیان ملګري دي د هغوی واپسي ده. تاسو ریل ګاډی ګورئ، دغه د ریل ګاډی راغی او د دې ریل ګاډي کې به اوس زموږ د دې ننني چې کوم سفر و کوم ټور و د هغې واپسي به ډېر خوند یې وکړو، ډېر مزه یې وکړه او انشاءالله که ژوند وفا وکړه دغه شان مختلف د خپل هیواد او بیا د خیبر پښتونخوا چې کوم تاریخي ځایونه دي هغلته کې به موږ ځو او د هغه ځای ننداره، د هغه ځای تاریخ او د هغه ځای چې کوم دود دستور دی د هغې په اړه باندې به تاسو ته هم معلومات درکوو. اوس د خبریال ټول ټیم ستاسو نه اجازت غواړي چېرته چې ښاد و آباد اوسئ. د لوی الله په امان او موږ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.